بسم الله الرحمن الرحيم. فإن زادها في المهر بعد العقد لزمته زيادته خلافا للظفر وسنذكره في زيادة الثمن والمسمن إن شاء الله. خجی بیان د مہر شروع پرونم تعریف د مہر کړي او بهم اوله مسله ذکر کړي او ټول بر غوري چې نکاح صحیح کیږي اگر که مہر بیان پکې ونه شي بلکې که شرط ولګي دویمه مسله چې مہر به پکې نه به هم نکاح صحیح ده او دریم اقل مہر دا 10 درهم دي او څلورمه مسله دا ده کچري مہر د لسونه کم مسما کو نو به بہت پورا لسور کوي. پنځمه مسله دا ده هم کدغه کې قبل الدخول طلاق ورکو 15 درهم به لازمیږي. شپږمه مسله څلور صورتونه چې مہر مسما کو دخول خلوت او یا موت وشو نو پورا مسما به لازمیږي او کچري یوم نو شوه طلاق ورکو نو به نصف مسما او که مہر نو مقرر شوه یا ویلیو چې مہر به ولنوي نو به په دغه دریو کارونو کې یو کار وشو مہر مثل به واجبېږي او که یو کارم نو شوه نو به متعه واجبېږي. شپږ اوم نمبر د متعه بیان کړو دا درې کپړې دي دا څه وکنه او به اتم نمبر اتم مسله دا وا کچری نکاح خځه سو کړل او مہر یو تنو مقرر کړي توجه جی اخره کې ویلی وا او بیرستو په یو مسما مہر باندې راضي شو مثلا په 100,000 روپۍ باندې نو کده غدري کارونه کې او کارو شو هم د قبل لازمي کې او کونه شو نو متعه لازمي کې هم دغه ځای پورې مفتابه راي وا. اوس یو مسله ووري اتش وکانا نهما قدري مولا فرمایي توجه جي کله چې عقد نکاح وشولا عقد په وخت کې مثلا 10,000 روپۍ مہر مقرر کو او د عقد نه پسې چې دا شی ولیدل شیخ شی او وته ویل مړی بس 10,000 پسې نورې څو حساب کړلې 10,000 نو وس حکم داري چې خاوند ته وایا جذبه کې خوراغله وي خو 10,000 به وسور کې رسې به فإن زاد هنور خبر بس کو فإن زادها کچری دی خاون زیاد کړه خزه د مہر کې بعد العقد لازمته زیاده زیادت به هم لازمیږي. خلاف للظفر امام ظفر رحم الله وی کې مزيتي چې ولګوري ابنه لازمیږي او د امام ظفر رحم الله ازمنګ د نور حنفو کې اختلاف دی د بسل کې بابا یې کې تاسو الله پاک را ولي کا بيو کې حالت یو مسله ده چې مشترین مبيع واخستله مثلا بلز زرا به چې بای مشتری مبيع وکتر ډېر مزیدار او بای تی ویل مړ 10,000 بدر کما ده نو موږ حنفایو د درې وړ ائمه چې 10,000 لازم شي. امام ظفر رحم الله وینا د غلط زره اوس مختاری دي د زیتی چور کوي کور کوي او کني ور کوي دا اختلاف بل ترازی دلته موږ وایو چې رستو کې مقرر کړی 10,000 ام لازم شولې 10,000 دي جوړ شولې او هغه وی نجي اختیاري دي. خلاف للظفر وسنذكره دا قصه بد خیر ذکر کو فی زیادت الثمن چې ثمن زیتی والمثمن او العمبیا زیتی دای بل مسلم دا من غنم ب 10,000 روپۍ ورکړیو مثلا وېما ویل چې مړه دا خو خسړی راشه دا نیم من پس نورم درواله دا مسله راځي. واذا صحت الزياده تسقط بالطلاق قبل الدخول وعلى قول ابي يوسف اولا رحم الله تنتصف مع الاصل لکبر وګوري شي کستا سوچ وی طرفین رائے دا او اصل عقد په وخت کې چې کوم مسما دی او مغیله اعتبار دی د څه وکنه رستو چې کوم مسما د غیله اعتبار نشتا. امام یوسف رحم الله وی رستو کوم مسما د غیله اعتبار دی اوس نتیجه ته تاسو له ټول بر وګورئ 10,000 روپۍ د عقد په وخت کې مقرره وي مسما به رسول الله 10,000 نور کړل څو 10,000 خو که قبل دخول وشو خلوت وشو موت وشو نو بره 10,000 به لازم شي خو که قبل الدخول خلوت طلاق ملاو شو نو انور طرفین فرمایي د رسونی له اعتبار نشته عقد وخت څو مقرره وي 10,000 اقو تنیمی که څو بشي او امام یوسف رحم الله والقول دار چې مجموعه نیمی کا 10,000 نیمی که څو
لس زره به پاتې شي فتوه د طرفینو په قول لګورې وته وعلى قول ابي کوم دی واذا صحت الزياده کله چې زیادت صحیح شو تسقط بالطلاق الکه طلاق سره بګوره دغه زیادت ساقطیږي قبل الدخول ک طلاق ملاو شي هغه باندې نسب کیږي مجموعه اصل عقد ولا باندې نسب کیږي وعلى قول ابي يوسف رحمه الله اولا امام ابو يوسف رحمه الله چې کوم اول قول له هغه د تنتصف مع الاصل د اصل سره سره به د زیادت هم نسب شي رسبي وجه لأن النصف عندهما يختص بالمفروض دا غو اصل شو د طرفینو بې نسب دا غو بنسبانی دا مفروض دا عقد وخت کې چې کوم فرض شوی هغه کې نسب بوي قبل الدخول چې طلاق ورکړي هغه کې نسب بالمفروض فی العقد دا نسب دا غو دوړو بنسبانی خاص ته بالمفروض فی العقد هغه مہر بوري کوم چې عقد کې مقرر شوی او غلط زرویغي نسب وإن داود امام يوسف رحمه الله اصل دا المفروض بعده كالمفروض فيه ورستو چې کوم مقرر شاده سي دي لکه عقد وخت چې مقرر دي مجموعه باندې سب کوم علامه مر تاسو پیږي کنه بل مسره کچري څو مسلې وشولې اته شوي وي کنه او دا نه مشروع ده نه لنه ده ختمه او که خزي خاوند ته ویل مړه خسړی والله خشيره ته ملاو شولې شل زره مہر دی خو شل زره ورکه کې لز زره راکا دا لز زره روپۍ ستا څو ته خلک بوختانه څه وي ستا د سر صدقه وي دا مزه کوا زه خو د ارزه خړه کې ما چې زه د دې خپل جب نم بس صدر کم نه خو جبونم کدلی کنه هغه نم بس صدر کما تل دا برحال مسله دا ده چې خزي به مہر کې څه کمه وکړل نو به څومره کمه وکړه کم بقاعده قبل لازم وي اسانه مسله وإن حتت كجري خزي كم قالوا عنه د خاون من مهر يا د خپل مهر صح الحد حد سيدي ولي حد ولي سيدي جي مهر خپل حق دي اڅوک چې خپل حق کې تصرف کوي کولای شي کمې کوي لأن المهر حقها والحد ادا كم والد مهر يلاقيه دا هم جديد حق سره مخامخ شوه دي حالت البقاء په حالت د بقا کې دا اعتراض نه جواب دی تا خو ویلو چې مہر د شریعت حق دی کنه یار چا حق دی نه جواب ابتدا کې د شریعت حقو لس درهم بک دی او چې کله هغه پوره شو دا غینه پس بقا کې رچا حق دی د خزي او دلته چې کمی دا د بقا په اعتبار سره کمی ونه رسیدي په واذا خلى الرجل بامراته وليس هناك مانع من الوطن ثم طلقها فلا كمال المهر تروسنها مساله وشولې وسله سمې د وښه مساله دا ده چې مخکې مونږ ویلي و اشارتن سړی وتی وکي خزي سره یا خلوت وکي او یا وفات شي پوره مہر لازمي کې دا ویلو کنه نو د دې خلوت هغه وس صفا ذکر کړي یو سړی د خزي سره ځان له شو د نکاح نه پس او د وته د بارت مانع نو موجود شرعي مانع نو موجود او طبيعي مانع هم نو موجود در روان دي شرعي مانع طبيعي مانع او بهم وته ونه کړه کوټه کې ځان له شوی دي نو به هم مہر پورا لازم شو کوی چی وتی وکړه تاسو پیږئ کنه تاسو هم سره شولا لسما واذا خل الرجل کله چې ځان له سړی به امراتی د خزي سره وليس هناك مانع التسماني من موجود من الوتنا ثم طلقها به وتطلق ورکی فلها كمال المهر بوت ملاويږي وقال امام شافعي رحمه الله ويجي وتکړی دا نني داسې وسغزان لشوي دي چې وتکړی نه د نبي خو پوره مهر نه لازميږي څومره به لازميږي ک طلاق ورکو نصف مهر ولي قران کې الله پاک صفا ویلي دي وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن څنګه دي فنصف ما فرضتم نمخ آیات دے کنا وګوره وقال امام شافعي فرمایي رحمه الله لا نصف المهر نصف مهر بلازميږي وجه ورکنا دا پڅ باندې چا قد شوی او د خزي بوز عواشه او د خزي فرمان ازما دي راسته ګوره دا د خزي شیو اخو سړی استعمال نکو وته واپس ورکو واپس وته ملاو شو روغ رمټ طلاق ورکو نو مہر چې بڅ مؤکد کېدل وته وا اخو مؤکد نشو لأن المعقود عليه د بوزعي منافع
انما يسير مستوفا دا خو الا را حاصلېږي که نه بالوتې چې وتې وکړي اله پوره کېږي او چې وتې اعلانې کړي فلا يتأکد المهر دونه مهر نه موقت کېږي بغیر د پوره کولو نه بغیر د وتې نه ولنا موږ ورته وایو بی امام شافعي صاحب موږ ته لغوه کېده ښځه به وایي چې په ما څه لازم او خو ما کړي و که نه په ما باندې دا و چې کوټې بندې کړو ور بند کړو او پردې راښکته کړو او بس تا سره ځان له کېنم نو د اوسه تیلی مې په پرتوګ کې اچولې ده پرتوګاښ هم نه دی ته کته وې کته که که نه ښه په اسانه کته کېږي هغه بانې هم ختمې شولې چې هغه راته پرتوګاښ نه کړله وایي مړه اوس نن مې ونه کړله دا غلطه خبره ده چې شاید درته کړه که نه چا خبرېږي چې تا نیم کار کړی وي هغه ته هم پته دی وګورئ موږ ورته څه وایو انها ښځه چې وه سلمت المبدله هغې خو هغه بزعه مبدل چې و که نه د مهر کم مهر یې بدل و هغه بل شی مبدل و هغې سپارلې وه څنګه حیث رفعت الموانع موانع یې لرې کړي و ځان له شوې وه ورسره وذلک وسعها هغې ویل په ما خو هم دومره ونه هم دومره ما کولی شوه فیتأکد حقها فی البدل بدل کې به هم حق مضبوط شي مهر کې ورکوله اعتبارا بالبیع بیع باندې قیاس کو بیع کې دا کار دی د عبدالرحمن باندې ما د کتاب خرڅ کو په 100 روپۍ به مو ته د کتاب مخې ته کېښودلو هلکه در وایله 100 روپۍ ما له راکړلې یا یې نه دي راکړي کتاب د اوچت نه کو هلاک شو نو ما خو خپل کار کړی و چې څه په ما کولو روپۍ به تیالمه تا به اوچت کړی وی کتاب که نه ما خو در سپارلی و وګورئ دا اوس راځئ د دغه موانعو بیان کوي چې خلوت وشي خلوت خو هلته څه معنی موجود وي دغه وخت کې دغې ته خلوت فاسده ویلی کېږي به تاسو لږ بره وګورئ دا مهر اله موقت کېږي چې خلوت صحیحه وي توجه او خلوت صحیحه کله چې کله شرعي یا طبعي معنی نه موجود او چې کله شرعي یا طبعي معنی موجود وي او خلوت وشي دا به داسې لکه چې خلوت نه دی شوی نو به کې قبل دخول طلاق ورکو پوره مهر به نه لازمیږي نسب پوهېږئ که نه پوهېږي اوس راشه وله په دې دواړو کې یو مریض خلوت وشو یا په دې دواړو کې یو روژه نیولې وه خلوت وشو رمضان ولا روژه وه خلوت وشو خو په دواړو کې یو د فرضي حج یا د نفلي حج یا د عمرې په احرام کې احرام کې څوک وتې کولی شي نشي یا خلوت وشو خو ښځه حیض نو په دې صورتونو کې چې واپس را جدا شو طلاق یې ورکو پوره مهر به نه لازمیږي څومره به لازمیږي نصف مهر ولې دا خلوت کم یو خلوت فاسده واوره وان کان احدهما مریضا کچر یو پکې مریضو بیان د موانع وکړي او صائما یا یو پکې روزه نیولې و فی رمضان روزه فرضي یا دواړو نیو او محرما احرام په حالت کیوں بحج د حج احرام بحج فرض او نفل د فرضي حج یا د نفل حج او بعمره یا د عمره احرام او كانت حائضا یا د خزه حائضه فليست الخلوه صحيحه د خلوت به صحیحه نوي مہر به پوره نه لازمیږي حتی لو طلقا نتیجه وورا کچری طلاق و تور کو دغه صورت کې پوره مہر نه کنه لا نصف المهر به تور کوي وللان هذه الاشياء چې مولسب موانع او د موانع دي دا چې موجود وي به خلوت صحیحه نه کم وي فاسد وي اما المرض راشي مرستا الکه کم مرض مراد دی لک بر وګورئ مسله کړي وي چې د مرض نه هغه مرض مراد دی چې هغه کې سړی جما نشي کولای یا جما کوي خو جما کولو کې وته ضرر وي هغه مرض مراد دی او که مرض وو جماعي کولای شو جما کولو کې ضرر نه دغه قسم مرض کو ناغه به خلوت صحیحه به مہر به پوره لازمیږي پوه نه شوي به مونږ ویلو موانع کې یو مرض دی که مرض موجود خلوت یو کو خلوت به فاسده وي دا ویلو کنه خو مرض نه کم مرض مراد دی چې دا سي مرض چې وتی نشي کولای جما مانع وی جما لرا یا جما کولای شو خو ضرر ته به ملاويږي هغه مرض مراد دی خو سیدا د مولوی صاحب دا تفصیل چې تا وکړلو کنه دا په خزه کې دی خزه کې د سي مرزو سړی ټیک ټاک دی چې جما نشي کولای خزه یا جما کولای شي جما کې وته ضرر دی د دوه صورتونو کې سړی ټیک دی خلوت تو شو د خلوت فاسده دی مہر پوره به هم نه لازمیږي پاتې شو سړی
نو سړی کې چې هر رنګ مرض و بس معنی د خلوت به کوم یوي فاسده به وي وګورئ اما المرض فالمراد منه مراد د مرض نه ما هغه مرض یمنع الجماع چې معنی د جماوي او يلحقه یا ملحقیږي د سړی ته به د جما په وجه باندې څه ضرر وقيل چاویلی دي هم دا مفتابه رای ده مرضه لا يعرى عن تكسر سړی چې مریض وکنه بس که ار رنګ مریض مړه او به خلوت وشو کنه توجه جی نه دغه خلوت دغه مرض به معنی وي او خلوت به کم وي فاسد به وي مہر به پورا نه لازميږي وجه سره دا سړی جماع له کولې شي چې دا روغ وي ښا او چې کله مرض وي هر رنګ مرض وي به د بشاشت نه به د جماع نشي کولای ویږي دا تفصیل چې دا په خزه کې دی ځکه جماع کې ټول کردار د سړی نه که خزه مریض وا خو هغه دویم قسم مریض وا څه مطلب جماع ضرر نه معنی د جماع نو موجود یو دویم جماع ضرر نه ور کول اگر چې مریض وا نه خځه ته وای چې ته سم د تین ورڅ کې خو باقی کار ټول زما دي خیالم ده کنه نو کار به کې به کیږي کوم زیدار خو چې سړی مریضو کنه سړی مریضو نو کارنګ مریض دغه به انتشار نه کیږي به که خزه وته وای چې بس ته سم لا ټول کار زما دي بهم نه کی سوا د دینه چې سړی دا کو تروالي او د خپل چی کی ورکی هغه به جماع ده نه وته وګورئ وقيل چاویلی مرض سلی چره لا يعرض نه خالقي ګان تکسرنا شی ماتي وفتورنا نو کمزوري بکی او دا کم تفصیل مو کړلو په مرضها دا بچاغي کړي دا خځغي کړي واما صوم رمضان الکه چې کله روزه دواړه یا یو د رمضان والانو التولي دغه خلوت سیانه دی وای زکه چې هر یو به بدیریږي که یو روزه وک دواړو چې منګه واستالو به وکړه به بربانی کفاره لازمی کی 2 میاشتې به مسلسل روزي نیسو یا لیونی خونی چې روزي چې لو بکونی کو ویږي کنه د تویل کی دا اوس هغه مخ کې تبعی مانع او مرض او دا څه دی شرعي دی واما صوم رمضان لما وجد يلزمه لازمیږي بدیواتی من القضاء قضام بلازمیږي کفارم بلازمیږي او احرام کی څه وجد راشه چې احرام د دواړو یا د یو هغه کې ځکلو باندې کوي چې ربه بر باندې دمم لازمیږي او به د حجم دوباره کو ځین صورتونه کې او عمره به دوباره کو ځین صورتونه کې دا غټي قصې دي د مخ نه کیږي دم کم معنی دی شرعي ځکه لازمیږي بدمانی دم او د غشن فساد دو نسک هغه حکم فاسدی حج عمره وي په قضام لازمیږي او حیض چې کله د خزه حیض نو به وایي حیض معنی دی خو طبعا بلکې حیض شرعن او طبعا دواړه دي شریعت تو کی وای چې کله د خزه حیض فلا تعد څنګه دی قل هو اذن فاعتزل النساء في المحيض شریعت حکم دار مو ورنځ کیږي طبعا هم دي چې کله د خزه حیض سړی وای چې بيخي ور سره کوټه کې نه ځان لګيږي مطلب ور سره لوب مو بکول کني دي د وسنه د پوسو کا والحيض مانع طبعا وشرعا دا دواړه دي مخکره ده وان كان احدهما صائما تطوعا فله المهر كله الاكبر وګوريږي اوس کې ایوي په دې دواړو کې یو روزه و خو نفلي روزه نیولې و او بیزان لشو بس رجدا شو دا خلوت بس حیوی کې فاسده وي متن کې وي دا خلوت بس صحیح وي مہر به پورا لازم شي ولې دې کې غوڅنه لازمي هو نفلي روزه ده وتماته وي کی کنه چکور تلال شي چټینو کې غټ اختر یو خځې د لا د عربي روزم نیولې نو دوی به تیق پرتګال دغه څه تلای او ته راکته کې چې خبرې کې شتا ته روزه په اسمان استلی مونږ اعلان راغلی او تاسو دې کې روزه نیولې دا غر کړی وګورئ وین کان احدهما صائما کشر بد دوړو کې وروزه نیولې تطوعا نفلي فلها المهر كله طول مہر بلازمیږي ولی سب دې کې کو روزه ما ته کو کنه نفلي روزه د قضا بسره پی کفاره بکشتا هي رنشته مړه قضا د خو به بونی سي کنه لانه يباح له الافطار افطار روزه نفلي ما تول ولا مباح دي بغیر د عذرنا پر روایت د منتقا کې خدا غیر مفتابه رائے ده بغیر د عذر روزه ما تول نفلي دام مکروه دي وهذا القول في المهر هو الصحيح مهر کې هم دا قول ټیک دی کړي به دی وته کنه ولې نه کول پوره مہر ورکا
مخکې راځي وصوم القضاء والمنذور كالتتبع في رواية لأنه لا كفارة به توجه جي قضائي روجيني ولد غريبي يا دي لكني ولد أوزان لشو يا دي نظر ولا روجيني ولد أوزان لشو او بي لوبه ونکړه رابار شو وي موږ نه دا کړي دا به کوم خلوت وي دا به هم صحیح حسابيږي ځکه که دغه نفل قضایي روجه ماته کې کفاره راځي یا د نظر ولا ماته کې کفاره راځي نو چې نه راځي نو سم ډېر نقصان نشته خلک به لوبي کوي دومره په ټینګيږي نه او اول شپې نوې واده مو کې والله کو ته ټینګي وصوم القضاء والمنذور كالتطوع نفل بشاندي يعني دا بماني نبي خلوت بس حيحوي في رواية لأنه لا كفارة فيه هم دا مفتا به رواية دیکھا ذکر دے کہ کفارہ نہیں وجہ هم دا خج منصر بچکے سڑے خزی تزان لشو غزب منز ولاړه دا او ځان لشو منز کو بیره وته یا سړی په منز ولاړو خزه ور کوټه لور لوري بن کو خوغه په منز وګت ولاړو واپس وروته لا وڅ حکم دی والصوم بمنزلة الصوم والصلاة بمنزلة الصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله لګو ګورئ کب فرضی مون سړی ولاړو یا خزه یو شو واپس وروته دا خلوت با غیر خلوت به فاسده وي مہر به پوره نه لازمي او که نفلي منځ باندې دوړو کې ولاړو ځان له شو یا دوړو ولاړو یا به خلوت کم یو وي صحیح به وي نفلي منځ ما تول خو څه ګناه نه ده بس سبب یو کې ول دبل کار وکي به وسې منځ وکي دا هم غرکا والصلاه منځ بمنزله الصوم ده فرضها كفرضه فرض صلاه دا سې لکه فرض روزه هغه مانعو وانا نفل صلاه دا سې نه ک نفل روزه اما نه انا تاسو په خبرو پیږي کنه خالي خان دی فاذا خل المجبوب بامراته ثم طلقها فلها كمال المهر برو ګوريږي مجبوب پیجنې کنه مجبوب مقطوع الذكر والخصيتين لکه فرمان د چا چې شی کټو هي شی کوم زیدارو خوانډي کټوي او ټول لو بګره باندې کېدا داخله کوئی د انډي چې د خایسته پاره دي د خایسته پاره نه دي ما یو ورځ یو کلیوال ته ویل کمال لازم ډبل بیٹ دی رنگي کو او مل کرنګ مینه کو نو به مړ ته خبره نه ده اسی خایسته پاره رنگ دی وې دي ذکریات کو دي لداندو څه خو سي خایسته پاره دی ونه هغه نه پیدلو الان کې دي د خایسته پاره نه دي ټول کمال دی نو کاندې دی نه یو ګرځي څه نشي کولای لکه څنګه چې شي نه څه نشي کولای برحال مجبوب د خځې سره ځان لشو او به طلاق ورکو وس به حکم وي د خلوت وې دا صحیح دی امام سی وې پورا مہر به ورکی صاحبین وې چې شي نشته څنګه صحیح دی دا خو معنی موجود دی ایا اند نشته کار نشي کولای دا خلوت فاسده دی پورا مہر نه لازميږي وې دا خل المجبوب کله جزان لشي مجبوب بامراته د خپل خدي سره ثم طلق به او طلاق ورکی فلها كمال المهر به ته ملاويږي عند ابي حنيفه رحمه الله علماء بدي فتوا ور کړی دا وجب باوري وقال صاحبن فرمای عليه نصف المهر نصف مهر بلازميږي خو اکثر رای دار جمدا مفتا به در صاحبان والا وجه څه مولي صاحبانو دلیل لانه اعجز من المريض واذا خد مریض نه ډیر عاجز دی یار مریض کې دی ول معنی دی او د تمانه نه وي بخلاف العينين ها یو عينين دي عينين هغه ته ویل کیږي چې کوم زیدار شي انډي می خوشي اسی خطي عينين نه پیژنې شي کار نه کوي خزوت کوي نشي وته کوله یا سیبه وته کوي چې کولاو شي باکره نشي نه عينين چې عينين کې به صاحبانو مرایدا ده عينين سره خزان لشوا دغه خلوت به سیده ځکه انین کې شه د نکی طریقې کیږي کنه چې د ډکه به وسونی سي د تاو به کی ډکه ونوځي وتاو څه طریقې کیږي برحال په کوته به وردن نکی خو چې نه نو څه بدن نکی یار دا غب نه لګو د سی خبرې کو تاسو څه غب ښکاری کا بخلاف العينين عينين کې صاحبین مو خلوت به صحیح وي وي وجه څه ده عينين د بار وجه بیانې وي وس شی دی سړی خزه کې د نکړې کنه دې پته نه لګي کنه نه لګي خو چې کله د دغه پته نه لګي نو سبب ظاهري ته وګورو ششته کنه چې ششته منګ وې د نکړې دې انین کې وشي دلیل شی فی الامور الباطنه يقوم مقامه ما ویل وش په دم نمبر ماده وا لان الحكم حكم چې اديره
دا دایر وی علی سلامت الالت په سلامت د آله امام صاحب بوته کوم عجیب خبره کوي د چا چې شي کټی کنه په امکان شته کنه چې وتی کړي څنګه اسی په ځان مګلې انزال شوی انین خو انزال نه کیږي د خو کیږي او مریض چې تا ویلی مریض نو مریض خو انتشار نه کیږي د خو مریض نه د خو بالکل ټیک ټاک دی شي کټ شوی و سغم روغ دی مطلب هم زخم یې شوی ځان بس مګلې د خزم یو بس ځان مګي نګدي کې به انزال شوی د خزم په برش کې به منی ورغلی اول ته به حمل جوړ شوی پیږي کنه په دې معنی امام سے وی ان المستحق علیها واجب په زمانی ځان سپارلو هغه کار کړی دی په حق سحق په حق د سحق کې مګلو کې خوند د بار دي ته ځان سپارل چې ځان را پسې ومګه وقت اتت به خزمانی چې کوم کار واجب واغه خزي کړی دی قال د قدرت مولا فرمای وعليها العده في جميع هذه المسائل اکبر وګوري منګ ویلو د خلوت صحیحه او د خلوت فاسده د قسم کړي وی کنه دا مہر خبره وا مہر خلوت سید مہر کامل واجب خلوت فاسده د مہر نسب واجب تاسو وکنه پاتې شول د عدت مسله خزه ته چې طلاق ملاو شي خزه به عدت تیری نو خلوت که هر یو وی ګوره خزه به هر حال عدت تیری د کی احتیاط دی ال تمہر پورا دی لازم شیغي کې احتیاط او پورا دی لازم نشي پزینو سرتونه کې واغې کې احتیاط پاتې شول دا چې خزه د عدت تیری نو که خلوت ارنګي بس مونږ عدت دی تیری کله شکار شوی وعليه العده في جميع هذه المسائل پغه خزمانه به عدت لازم وي پټول دغه مسائلو کې احتیاطا نیوایو استحسانا نیوایو لتوهم الشغل کریشي وهم شتکنه چې رحم د خزي مشغوله شوی د سړي بو باندې والعده حق الشرع او اعتراض چې د خزو خون بار تر وتلوي من کار نه دی کړي نو دیو منو کنه نه دی کړي بس عدت بنه لازميږي پر مسله دا تاسو له بدارا شي چې کله یو سره خدي سره نکاح وکي خلوت دخول وغیرہ نه شي طلاق ورکي به عدت نه واجب اګه خلوت شوی دخول شوی به طلاق ورکي به عدت واجب وي دلته دې دوړو ویل من کار نه دی کړي چې نه دی کړي دی به ومنو کنه عدت بنه واجب وي نه عدت د شریعت حق دی د خزي دا خبره او د خاون چې من کار نه دی کړي هغه خپل حق کې خدا خبره ټیک ده پورا مہر نه نیم مہر ته براشو پوهیږي خدا خبره چې شریعت حق دی بخپل قول لري کی عدت مې نشته نشه لري کوله عدت حق د شرع دی اول ولد او د ولد حق دی فلا يصدق نو د خاون تصدیق بنه کیږي چې مالو بنه د کړي خزي تصدیق بنه کیږي چې لو برا سند دی شوی په ابطال حق الغیر تصدیق بنه کو په حق د غیر د ابطال کې غ شریعت ولا حق دی یا د مشوم بخلاف المهر هر چې مہر دی خو خپل حق دی کې به تصدیق کو لانه مال یودا چې مال له مہر لا يحتاط في ايجابه داغه په واجبولو کې څوک احتیاط نه کوي مال له واجب شو کنه شو تاسو پیږئ کنه وذكر القدري في شرحه ان المانع ان كان شرعيا تجب العده لثبوت التمكن الاكبر وګورئ قدري په شرح کې دا مسله ذکر کړي د خپل کتاب بشاره کې تاسو وګورئ کچري مانع شرعي لکه هیز یا عمره احرام او د حج احرام او دې کې دواړه ځان لشو او بیره وتل من کار نه دی کړي بس به عدت واجب کو ځکه شریعت ته څوک به دومره نه ګوري کړي به خیالم دې کنه او کمانی طبيعي او ځان لشو بیره وتل من کار نه دی کړي مرزو به مو وی نه به کړي ځکه کېدلم نه ک کولم نه شو کولم طبيعي معنی موجودو به عدت مو نه واجبېږي خو مفتابي رایدار چې بهرحال عدت واجبېږي وذكر القدري في شرحه وشرد مختصر الكرخي کی هغه کې شرح د کرخي د کتاب شرح کړی دا ان المانع چې ده ان کان شرعا تجب العدت عدت واجبېږي لثبوت التمكن وځکه الته قدرت وو حقیقت کې وتی کول شولا شریعت د وجه نه مونږ ویلو چې وسنی ده کړی او که شریع حقيقي معنی موجود لکه مرض یا صغرو به کې کولم نشو کوله نو به لا تجب لعدم التمكن ځکه به قدرت نشته په حقیقت کې د وتی کولو قال د قدرت مولا فرمای وتستحب المتعه لكل مطلقه الا لمطلقه واحده لکبر وګوري جی ولې چې زما ټیم مخسته وکنه هاي کې ودا درس وایو الکشن تاسو متوجه شئ مسله دا
برو ګوري د هر قسمه مطلقې د پاره متعه دا مستحب ده هر قسم مطلقې د پاره یو مطلقه د غې د پاره مستحب نه د بر ګوري غې د پاره واجب ده اکه مطلقه ده امخ کې تیر شوی وا چې مہر نه مسما شوی او قبل الدخول ورته طلاق ملاو شي د صورت کې هغه د پاره متعه چې وي واجب وي دین علاوه چې څومره دي هغه د پاره متعه سره مستحب ده پوه نه شولې په وګورئ وتستحب او مستحب د متعه لكل مطلقه هر مطلقه د پاره الا لمطلقه واحده البته وی مطلقه د پاره نه مستحب وهي التي داغ مطلقه ده طلقها الزوج خون ورته طلاق ورکی قبل الدخول بها د دخول مخکې وقد سمى لها مهرا من څه ویلي مهر ولا نه مقرر کړل دلته څه وایي دا څه معنا وکي حال دا چې مسما کړی د غې د پاره مہر خدا قد نه پس عقد په وخت کې نه مسما کړی خبر حل شو کې خیلم وی تاسو لږ برګور دي باندې اعتراض دی ښا د متن باندې او کوم مضبوط اعتراض دی متن مسله دا جوړیږي هر مطلقې د پاره مہر مستحب دی ایوی د پاره نه د مستحب کما چې هغه د پاره مہر مقرر شوی وی او قبل الدخول طلاق ورکی مہر ولتوی او طلاق ورکی مستثنا منه کم لانجه د مستثنا کم ده مستثنا کې لانجه ده د کمی خزر بار چې مہر مقرر وي توجه او قبل الدخول طلاق ورکی غیر بار وي مستحب نه دي حالان کې غیر بار مستحب دي غیر بارم څه دي چې مہر ولا مقرر وي قبل الدخول طلاق ورکی غیر بار متعتبي مستحب وي او دلته وي نه دی لالشه مستثنا منه کې لانجه ته وګوره الته د دین له ټول د بار مہر زره مستحب دي حالان کې دغه کې ټول بار مستحب نه دی وی د پر واجب دی کومه لپاره چې مہر نه مقرر شوی او قبل الدخول ورله طلاق ورکی غیر بار خو مستحب نه بلکې واجب دی پتن لګي بوې شوي کنه مستثنا منه کې بلانجه شولا او بچا کې مستثنا کې وګورئ وتا وتستحب المتعه مستحب د متعه هر مطلقه د بارا الا لمطلقه واحده د بارا نه دا کوم یو ده وهي التي ده هغه ده چې طلاق ورکی خاوند وتا قبل الدخول بها د دخول لمخ کې حالان کې مہر یو ته مقرر کړي حالان کې د دې لپاره مستحب ده او دې لپاره نه ده او مخکینو کې ویره پر واجب ده وغه وی چې نه ټول لپاره مستحب ده لنجمانه پوه شوي کړه نو حالي هم دغه برګوري جی حالي څه ده چې وقت سم لا مہرن دی متن کې کم دی دې مطلب دا دی چې د عقد په وخت کې مہر نه مقرر شوی بي څه رست مقرر شوی اوس په مسله دا راوځي هر مطلقه د بارا متعه مستحب ده ایوی د بارا نه د مستحب بلکې ورله واجب ده کما چې مہر ودنی مقرر شوی او د عقد نه پس مقرر کې او قبل الدخول به طلاق ورکې دې د بارا واجب ده او هغه چې رستوی مته مقرر نه کېږي د بار په طریقه ولا واجب ده او سامنا اکمل چې رستم مقرر نه کېږي د بار په طریقه ولا واجب ده او دین علاوه چې کوم پاتې شو لګي د بار څه شو پتن لګي بوې شوي کنه امام شافعي رحم الله فرمایي تجب لكل مطلقه اغلت وې هغه خبر الټه کوي د هر د بار واجب ده هر د بار صرف یوه د بار نه د واجبہ کما چې عقد په وخت کې وته مقرر نکی لکه څنګه چې مونږ ویل رستوي مقرر کی او به قبل الدخول طلاق ورکی نو د دې لپاره هم او عقد وخت کې چې مقرر کړي هغه د لپاره هم دغه دوه لپاره واجب نه د نو ټول لپاره واجب ده اب خلونه رسیدل به ووري امام شافعي رحمه الله وی چې عقد نکاح په وخت کې ولا مہر مقرر کی او به قبل الدخول طلاق ورکی به خو نصف مہر لازمیږي کنه او یا عقد نه پس وته مہر مقرر کی امام یوسف امام ظفر شافعي رحم الله رای داوا عقد نه پس مقرر کی او به قبل الدخول طلاق ورکی به هم نصف لازمیږي دې دوه د پاره چې کم ده مستحب ده او باقی نور ټول د پاره څه ده واجب ده وقال امام شافعي رحم الله فرمای تجب لكل مطلقه الا لهذه سر دې لپاره نه ده بس د سې معلومیږي چې د وسان د نه جوړ شوی ورکه کې دا به سبب به وایو ټیم پرشن وسوکو